ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منګه چې څنګه د زیاتې روان دي موږ سره د بجلی د ټولې کې پی کې سره روان دي او د ټول پښتنو سره روان دي خو موږ سره خصوصي زیاتې روان دي او هغه د موږ د کلي یو لاینمین دی اسسټنټ لاینمین حسیب نومې دی د هغه د وجې روان دی. نن چې کوم واقعات موږ سره وشو د دې نه مخکې موږ سره څونه ټریپینګونه کېدل څونه مسلې کېدې د اکسین صاحب ته موږ مخکې نوټس کې راوستي و چې دا د علاقې دپاره یو ناسور دی حالانکې د هغه خپل هم په دې پیډر باندې بجلي ده خپل کور هم دلته کېدی هغه د پیسو دپاره لګیا دی پرایویټ کارونه اخلي پرایویټ کارونه کوي دلته موږ ته اډې غورځوي لګیا یي هغه اډه موږ ته بجلي بند کړي د دې نه مخکې موږ ته بجلي بند کړې وه 6 غنټې بجلي بند وه زه چې ګریډ ته لاړم دا ټول کلي را سره و چې موږ ورغلو هغې وایي چې یاره دوی وایي چې پالټ دی چې څنګه هملته ګریډ کې بجلي چالو کړه چالو شو بیا پالټ نو نن 5 بجې حسیب زمونږ اډه غورځولې ده د عباس کلي د دیرو د ګلجان کلي دا طرفونه چې څونه دي خو په چترال کې دغه ځای کې اډه غورځولې وه په صفدرخان کلي کې هغه په پیسو باندې کار اخیستی و پرایویټ کار کوي هغې کې لګیا و او موږ ته یې بجلي بند کړې ده دا پوره علاقه هغه بند کړې وه دی په یو عذاب کې اچولي دا خلک. نو زه د اکسین صاحب نه دا تپوس کوم چې اکسین صاحب آیا ته دومره بې بسې چې د یو اسسټنټ لیډمین نه تپوس نشي کولی او که نه آیا ته ورسره په دې سیز کې شریک یې دا دې چې کوم په پرایویټ کارونه په پیسو باندې کوي نو ته ورسره شریک یې او د ایس ډي او ورسره شریک دی که نه ځکه چې سوپرډنټ ته ما رنګ وکړو هغه ما ته وایي چې زه ترې نه یم خبر نو سوپرډنټ د خپل لاین نه نه دی خبر او دلته اډه غورځېږي نو ولې غورځېږي نو موږ اوس متفقه طور د ټول کلي دا فیصله وکړه چې سبا به انشاءالله موږ په جمع ځو اکسین له که اکسین صاحب د دې څه حل راوویسته ښه په ښه که حل یې راونه ویسته نو حل یې بیا موږ له راځي انشاءالله بیا به په دې روډ باندې خبره کوو بیا به اکسین راځي او موږ به نه راپاسو ځکه چې موږ سره دغه یو اختیار شته نو اکسین صاحب زه تا ته یم چې سبا په دې کې کویک ایکشن اخلي ایس ډي او صاحب ته هم یم که ایکشن دې وانه غوښته نو انشاءالله بل ورځ به بیا په روډ فیصله کوو بیا به په دفتر کې فیصله نه کوو. ډېره مننه خوشحاله و آباد اوسئ.